الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية صدق الله العلي العظيم. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله تعالى صيامه فريضة إلى آخر الحديث رواه البيهقي. أما بعد محترم وعزتمند سامعین و مسلمانانو د مشکات شریف حدیث مبارک دی په حواله د بیهقي شریف باندې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي چې د شعبان المعظم د میاشتې په اخرنۍ ورځ باندې یعنی د رمضان المبارک د میاشتې نه یو ورځ مخکې نبی کریم علیه السلام خطبه فرمایله او فرمایي چې ای خلکو په تاسو باندې یو لوی میاشتې سوری جوړ کړی، یعنی تاسو یې په خپل رحمت کې راګیر کړي یې او دا داسې میاشت ده چې دا میاشت د برکتونو والا میاشت ده. او بیا نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې د رمضان المبارک په دې میاشت کې داسې یو شپه الله جل جلاله پیدا کړې ده چې هغه یو شپه د نورو میاشتو په مقابله کې د زرو میاشتو نه غوره او بهتره ده. او بیا نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې د رمضان المبارک د میاشتې روژې الله جل جلاله په تاسو باندې فرض کړي دي. او د رمضان په میاشت کې د شپې قیام کول، ودرېدل یعنی تراویح کول دا سنت او نفل عمل دی. او بیا نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې څوک په دې میاشت کې الله جل جلاله ته خپل ځان نږدې کول غواړي، د الله قرب حاصلول غواړي او د الله په بارګاه کې خپل ځان محبوب جوړول غواړي، نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې د دغه میاشتې تعظیم وکړه، ځکه چې په دې میاشت کې عبادت کول چې نفل دا د فرضو برابر دی او فرض یې د نورو میاشتو په مقابله کې یو په اویا باندې. بیا نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې دغه میاشت د رمضان المبارک چې دا د صبر میاشت ده او د صبر بدل چې دا جنت دی. بیا نبی علیه السلام فرمایي چې په دې میاشت د رمضان المبارک کې د انسانانو پر رزق کې اضافه کیږي، د انسانانو رزق چې دا زیاتیږي. بیا نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کوم یو مؤمن مسلمان چې د رمضان المبارک په میاشت کې بل مؤمن مسلمان له د افطارۍ انتظام وکړو، یعنی روژه ماتی پې وکړه، الله جل جلاله به دغه خوراک ورکوونکي انسان ته د ټولو ګناهونو بخښنه وکړه، سره د دې چې کوم سړي له روژه ماتی ورکړه د هغه په ثواب کې به هېڅ کمی رانشي. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین عرض کی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ سره خو دومره څه نشته دی چې بل مؤمن مسلمان رول له روژه ماتی ورکړو. نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي چې د روژه ماتي مطلب دا نه دی چې ته یو مؤمن مسلمان له اوبه او کجوره او روټۍ او ترکاري هر څه ورکړه، نه کوم یو مؤمن مسلمان چې بل مؤمن مسلمان رور له یو ګوټ اوبه ورکړي یا یو ګوټ پی او شوده ورکړه یا یې د روژه ماتي دپاره یو کجوره ورکړه، نو الله جل جلاله به دغه انسان ته د ټولو ګناهونو بخښنه وکړه. او که چېرې یو مؤمن مسلمان بل خپل مؤمن مسلمان رور له په مړه خېټه باندې روژه ماتی ورکړه، نو الله جل جلاله به ورځ د قیامت باندې دغه انسان زما د حوض نه زما د تالاب نه داسې سیراب کا چې څو پورې دغه مؤمن مسلمان جنت ته نه داخل شوی تر هغه وخت پورې به دی تنده محسوس نه کړه، تر هغه وخت پورې به دی بیا تږی نشي. و بیا نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې د رمضان المبارک اولنۍ عشره چې ده، اولنۍ 10 ورځې چې دا رحمت ده،
په دې کې د الله د طرف نه رحمتونه راوړي. دویمه عشره مغفرت ته په دې کې الله جل جلاله مؤمنان او مسلمانانو ته بخښنه کوي. او دریمه عشره چې کوم دی دا عتق من النار یعنی د جهنم نه ازادي ده. کوم مؤمنان مسلمانان چې د ګناهونو په وجه باندې جهنميان ګرځېدلي د رمضان المبارک د میاشتې په آخرنۍ 10 ورځو کې الله جل جلاله د خلکو ته بخښنه کوي. او بیا نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې چا د رمضان المبارک په میاشت کې خپل غلام سره نرمي وکړه، خپل نوکر سره نرمي وکړه، الله جل جلاله به دته بخښنه وکړه او اور د جهنم نه بدله نجات ورکړه. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.